سورہ قصص شلم سپارہ آیت نمبر 88 قارون ته خلقو نصیحتونه وکړل چې مستی مه کوه او د دې مال نه څه د الله په لاره کې ورکوه او فساد مه کوه. پکار دا و چې د څه عبرت اخیستی وي او دا نصیحت یې قبول کړی وي. کامیاب انسان هغه دی چې دته څوک نصیحت وکړي او دی هغه نصیحت په زړه باندې واخلي او هغه په خپل عملي ژوند کې راولي. دغه انسان کامیابیږي. او چې په یو باندې اوري او په بل باندې وباسي دا ناکامه انسان دی. ډېرې ډغرې هغه بیا خوري. دوم چې نو دغه کار وکړو دا نصیحت یې په یوه واورېد او دې چې نقصان هم ځان له کوي. دویم څیز چې دی نو هغه دی زما دا ملکیت چې نو زما دی، باچاحت زما دی، مشري چې نو زما ده. فرعون ویلي الیس لی ملک مصر، تاسو ګورئ نه د مصر دا ښار چې دی او د مصر دا ملک دا زما دی. په دې کې زما نه څوک د پښتو خبره کرته هم نشي وایي. د هغې د وجې نه چې هغه فرعون لاړ چې هغه تباه شو. او درېیم ټکی دا انګیر دلته راغلی دی. قارون وی دا ماس کې دننه یو قابلیت او دا قابلیت په وجه باندې چې نو ما ته دا مال میلاو شي. زه د چا احسان نه منم چې ما باندې چې د الله احسان دی او مال یې مال راکړی دی. د هغې د وجې نه لاړ چې هغه تباه شو. الله وایي دې دې لږ وګوري که نه د ده نه مخکې مالداران وو، د ده نه مخکې طاقتور وو، خو چې کله یې خلاف د الله تعالی وکړ او خلاف یې د پیغمبر وکړ، الله څنګه تباه کړي دي. بیا څنګه عذابونه یې پې باندې راوستي دي، یو هم نه دی پاتې شوی. اولم یعلم آیا دې نه پوهېږي ان الله قد اهلک، یقینا الله تعالی هلاک کړي دي من قبله مخکې د ده نه من القرون د پیړو نه من هو اشد منه قوة واکثر جمعا، هغه څوک چې ډېر سخت د ده نه په طاقت کې او ډېر زیات په جمع کولو د مال کې. مال هم ورسره زیات و، مال یې ډېر را جمع کو او په قوت او په طاقت کې هم زیات و، خو چې کله یې خلاف وکړو بیا الله تعالی پرېښودي نه دي، تباه کړي دي. نو کارونه ته پکې څه بیا دې ته نه ګورې. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، تپوس به نه کېږي د ګناهونو په باره کې د مجرمانو نه. قرآن مجید کې دوه قسم آیاتونه راځي. یو هغه چې په هغې کې وایي د مجرم نه به تپوس کېږي چې دا ګناه دې کړی و او که نه. او دویم هغه دی چې په هغې کې وایي نه تپوس به نه کېږي. علما وایي اصل کې تپوس دوه قسمه باندې دی. یو تپوس د دې لپاره چې دې ځان پوهه کوي چې دا کار دې کړی دی که دې نه دی کړی. دا تپوس به د مجرم نه نه کېږي. د مجرم خپلې نښې نښانې دي، په هغې به پېژندی شي. او دویم دا ده الله ته خو دا څه پته ده نو هغه سره تپوس وکړي. او دویم چې دی نو هغه
سورنه دی لکه پلار ته پته یې زوی دا کار کړی دی او د ګریوان لوري سوي دا تا کړی دی نه هغه له سورنه ورکوي دا نه چې تپوس کوي هغه ته خو پته یې چې ده کړی نو دا د سورنې تپوس به کوي خو د معلومتیا تپوس به چې نه د مجرم نه نه کوي هغه الله ته پته ده دا متکبر انسان مالدار انسان او دارنګې چې نو ګمراه انسان د دې عادت دي دی په یو طریقه باندې خلک ځان تمایله کوي چې دا ما تمایله شي او زما نه متاثره شي او زه په دې کې اوچت ښکاره شم قارون هم دغه شی کو ښایسته جامې به یې واچولې د ریښمو ښایسته سورلي به یې چې هغه جوړه کړه اس او ملګري خادمان به یې ځان نه ګیر چاپېره وینځي هغه به یې ځان نه ګیر چاپېره کړي هغې ته به مې ښایسته ښایسته لباس واچو او په مین لاره مرکزي لاره به چې کومه وه په هغې باندې به روان شو ګرځېده به د دې لپاره چې دا خلک زما نه متاثره شي چې وګوره څومره مالګې ورسره او خپله لوړي او هغه بړاوه هغه یې هم کوله چې زه خو ډېر لوی سړی یم زما مقابله چې نه څوک کولی شي فخرج على قومه نروت په خپل قوم باندې فی زینته په ښایست خپل کې بیا چې داسې قسمه سړی څوک وویني که نه نو خلک دوه قسمه وي یو هغه چې د ظاهري څیزونو نه متاثره کېږي ته وګوره مړه څنګه ګاډی دی ورسره داسې ګاډی چې نه چا سره نشته او لوی سړی دی که نه ته وګوره کوم یو اوږدې والا دی ښه داسې اوږده خو چا سره نشته ته وګوره چې نه مخکې وروسته که نه څومره چې نه هغه نوکران روان دي په دې باندې دی متاثره شي هغه ظاهري څیزونو ته ګوري نو دی وایي کاش چې دغه شانتې زه هم ومنم ما سره هم دغه شانتې چې نه هغه مخکې وروستو خلک کوي ما سره هم دغه شانتې ګاډي وي ما ته هم چې سلوټ و سلام کېدی دې ته حب جاه وایي دا چې په چا کې راشي دی هم ناکامه کېږي هم په دنیا کې هم په آخرت کې ځکه د دې د حاصلولو لپاره دی بیا دې ته نه ګوري چې دا کار روا دی که ناروا دی دی پې باندې ورځي چې مقام حاصل کړم نو ان الذین یریدون الحیات الدنیا یقینا کسان چې هغوی اراده کوله د ژوند دنیوي یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون کاش چې زمونږ هم داسې چې نو سورلی وي څنګه چې د قارون دي انه لذو حظ عظیم یاره خو لوی برخې والا سړی دی نو موږ هم چې ویلو که پلاني 17 ګریډ افسر دی ډایرکټ چې نو 17 ولګي سړی به هلک نوجوان به هم ولاړ شي دغلته زما یو چړی چې نه هغه فارغېږي او یو طالب چې نه فارغېږي پټکې ورته په سره یا دستاربندي ده نو لږ شانتې ټیم مې وویستو اوسګار هم نه وم خو زه چې نو وربشم دا هغه تفاوت ته وګوره هلته چې دی نه هغه له چې نو خلک روان دي هلکه چې نو 17 ولګېد او 16 ولګېد او خلک چې نو ډېر په دغې باندې یادوي هلک په علمو کې به فارغ شي دې مړه دې ته دې په څه باندې نه پوهېږي اوس فارغ شه اوس یې چې نو پټکې وتړه دا دا بیا زمونږ خبرې دا خبرې دا ذهني تفاوت دی مادي څیزونو نه موږ متاثره کېږو دیني څیزې هغه چې نو د هغې هغه شانتې حیثیت نشته نو دې هم وی انه لذو حظ عظیم یاره دا خو لویې برخې والا سړی دی نو علم والا خلک او پوهه خلک هغه ځای کي وقال الذين اوتوا العلم هغه د علم خاوندان وي ویلکم ثواب الله تباشه دې ته مه ګورئ چې دنیا یې ښه ده آخرت ته وګورئ انسان چې وایي مړ شي وایي خلک وایي چې هلکه څه یې پرېښودی څه شته که نه واړه واړه بچي دي چې څه به یې پرېښي که نه واړه واړه بچي پاتې شو او چې نو ډېر اچانک لاړه او فرشتې څه تپوس کوي چې ځان یې مخکې سلیږلي دي او که نه آخرت ته یې ځان له سلیږلي دي او که نه دنیا خو بس ختمه شو آخرت یې ځان له سم کړی دی که نه یې سم کړی دی ورته وی ویلکم تباشه ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا بدلې د الله غوره دي دپاره د هغه چا چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې کړی نیک ولا یلقاها الا الصابرون او دا چې حاصلېږي د آخرت ثوابونه چې حاصلوي که نه په دې زړه به یو دومره کاڼی کړي چې دا دې پرېښودي نه که نه دا ثوابونه نشي حاصلولی ځکه یا به دین کې او یا به دنیا کې که دین له پوره ځان ورکړې دنیا پاتې کېږي او چې دنیا له پوره ځان ورکړې دین به خامخا نقصاني کېږي هغې کې به نقصان راځي نو چې ته دین کومه
او داسې کومه چې یاره باندې الله راضي شي او زما مرتبه هغه اوچته شي، دنیا ته به نقصان رسي، نو ته به ګاډي ووینې، ته به پیسې ووینې، ته به چې دی نو هغه ښه خوراکونه ووینې، نو ته به په زړه باندې ګټه کېږې، صبر به کوې، ماله به الله بدلې راکړي، د جنت خوراکونه به راکوي. دلته به چې نو زه صبر کوم او تابعداري به د الله تعالی کوم. قال ویده انما اوتیته یقینا راکړی شوی دی ما ته دا علی علم عندي په سبب دا علم چې زما سره دی. اولم یعلم آیا دې نه پوهېږي ان الله یقینا الله پاک قد اهلک یقینا هلاک کړي دي من قبلې مخکې د ده نه من القرون د پیړو نه من هغه هو اشد منه قوة چې هغه ډېر سخت د ده نه په قوت کې و اکثر جمعه او ډېرو په اعتبار د راجمع کولو د مال. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس به نشي په باره د ګناهونو کې د مجرمانو نه. فخرج على قومه نووته دی په قوم خپل باندې فی زینته په ښایست خپل کې. قال الذین ویل کسانو یریدون الحیات الدنیا چې اراده یې کولې د ژوند دنیوي یا لیت لنا ای کاش زموږ دپاره مثل ما اوتي قارون په شان د هغې چې ورکړی شوی دی قارون ته. انه یقینا دی لذو حظ عظیم خامخا خاوند د برخې لوی دی. وقال الذین ویل کسانو اوتوا العلم چې ورکړی شوی علم ویلکم تباشه ثواب الله بدلې د الله خیر غوره دي لمن آمن دپاره د هغه چا چې ایمان یې راوړی دی وعمل صالحا عمل یې کړی نیک ولا یلقاها نشي حاصلولی دې لره الا الصابرون مگر صبر کوونکي.